نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې د ماسپخین د مانځنه مخکې 4 رکعات وکړو او چې د ماسپخین د مانځنه وروسته 4 رکعات وکړو حرمه الله علی النار، الله به په اور باندې حرام کی. په اور باندې مونږ خو دقه زده کړي چې د ماسپخین د مانځنه مخکې 4 رکعات سنت دي. ټیک د پیغمبر کړي 4 رکعات سنت یې کړي دوم کړي او وروسته 2 دي، خو وروسته سره 2 مونږه نور نه یو ځای کوو، 2 رکعات او نور یو ځای کا 4 بشي کنه چې 4 شو او 4 د مخکې وکړو الله به په جهنم حرام کی. او صحیح حدیث امام نسائی نقل کړی دی، آسان عمل دی، هر یو سړی به جلتۍ نه منډې وهي بار ته وځي. صحیح حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، الله دې رحم وکړي په هغه سړي باندې چې هغه د مازدیګر د مانځه نه مخکې 4 رکعاته لمونځ وکړي. تاسو نه تپوس کومه دعا چې زمونږ دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وغواړي دا رد کېږي. څوک وایي چې یاره د پیغمبر دعا رد کېږي، راته دې ووایي زما ته یقین دی چې د پیغمبر دعا یقیني قبلیږي نه رد کېږي. او پیغمبر هغه سړي ته دعا کړې ده چې د مازدیګر د مانځه نه مخکې 4 رکعاته نفل وکړي. نو دا تپوس کوم چې دا سستي ولې کوو بیا د مازدیګر د مانځه نه مخکې زه ولې نه راځم هلک سات چې زه ویم چې راشه مخکې زما یو 4 رکعاته کوم چې د خپل نبي دعا راته قبوله شي. موږ دا هم نه غواړو زمرونو، موږ دومره بې پروا یو، موږ دومره ځان مستغني کړی دی د ثوابونو نه له دعاګانو نه چې موږ دا هم نه یو چې راشه لاړ شه نن مازدیګر 4 رکعاته کوم چې د خپل نبي راته ښایسته دعا کړې چې هغه راته قبوله شي. دا موږ نه غواړو، دومره سستي، دا سستي به زموږ نه کله وي زمرونو. یو عمل دی تاسو به اوسه پورې نه اورېدلی او ډېر آسان عمل دی او ثواب یې دومره دی ما چې په خپله کله ولیده زه حیران شو. خو د حدیثو کتابونه دا ډک دي، خو ټیم کم دی، عمر کم دی او د پیغمبر ویناګانې ډېرې زیاتې دي. مخکې ما ته هم نه معلوم دا حدیث ما ولیدو او ډېر زیات خوشحاله شوم او تقریبا یو هفته 2 شوي دي. خو ما ویل دا به زه د جمعې په مانځه کې بیانوم چې دا خلک یې واوري نو ما ته هم پکې ثواب ډېر میلاو شي، ما ته پکې فایده ډېره میلاو شي. هغه دا دی د ماسخوتن د مانځه نه وروسته 4 رکعاته نفل کول. سورتونه راوګورئ، ماسخوتن د مانځه نه وروسته که ویترو نه مخکې که ویترو نه وروسته کې 4 رکعاته نفل کول څومره ثواب لري؟ د لیلة القدر عمره، د لیلة القدر عمره ثواب لري. حدیث نقل کړی امام ابن ابي شیبه خپل مصنف کې موقوف روایت دی صحابه کرامو، خو چونکې په حکم د مرفوع کې دي ځکه صحابه کرام داسې خبره رضانه نشي کولی. هغه حدیث تاسو ذکر کوم دلته ما لیکلي دي ځان سره. یو حدیث پرې کې د عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنه دی، هغه فرمایي من صلى 4 بعد العشاء كن كقدرهن من ليلة القدر. چا چې د ماسخوتن د مانځه نه وروسته 4 رکعاته وکړو نو دومره ثواب ورته میلاویږي لکه د لیلة القدر په شان ده چې په لیلة القدر کې دا 4 رکعاته کړي. نو هغه څونه عمر دی؟ سره بر 2 کاله که نه. دا یو حدیث. دویم د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی، خو پای کې اوس لږ وضاحت هم شته دی چې په یو سلام بیا کوي. ګورئ من صلى 4 بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسلیم. چا چې د ماسخوتن د مانځه نه وروسته 4 رکعاته نفل وکړه چې منځ کې سلام نه ګرځاوه، 4 په یو سلام باندې وکړه، یعنې په 2 قاعدو باندې. عام چې کوم موږ د ماسپخین دا 4 رکعاته لمونځ کوو سنت یا دا فرض دغه شان ته 4 رکعاته لمونځ وکړه په یو سلام باندې، مانه منځ کې 2 رکعاته باندې سلام ونه ګرځاو، په 2 رکعاته باندې به قاعده وکړي بیا وپاسې 3 رکعات ته. عام چې سړی 4 رکعاته نفل څنګه کوي دا چا وکړو نو نبي دا عبدالله بن مسعود فرمایي یعدلن بمثلهن من لیلة القدر، دا به د دې برابر وي چې دا 4 رکعاته تا په لیلة القدر کې کړي، یعنې لیلة القدر د شپې عمره ثواب. بل روایت هغه د کعب بن معطیه رضی الله عنه دی، هغه فرمایي من صلى 4 بعد العشاء، چا چې د ماسخوتن د مانځه نه وروسته 4 رکعاته وکړو پای کې صرف د الفاظ ورسره یحسن فیهن الرکوع والسجود، چې پای کې رکوع هم ښه کوي او سجده هم ښه کوي. ورې نو عدلنا بمثلهن من لیلة القدر، هغه به دغه 4 رکعاته د مانځه سره برابر وي چې کوم لیلة القدر کې شوي. دا څومره اسانه عمل دی زما ورونو،
د ماسخوتن لمانځه نه وروسته 4 رکعاته لمونځ کوئ نفل، منځ کې پکې سلام مه ګرځوئ، 4 رکعاته په یو سلام کوئ د ماسخوتن لمانځه نه وروسته. د لیلة القدر عمر ثواب زما وروسته انشاءالله آینده جمعو کې موږ دا نور هم بیانوو چې الله موږ له داسې موقع راکړي. ګوره لیلة القدر دا امر سره نشي لاندې کولی، لیکن د هغې باوجود زمونږ الله دومره مهربانه دی عامو خلکو ته هم دا ګنجایش ورکړی دی چې نور اعمال آسان دا تاسو حاصلولی شي د لیلة القدر په شان ته. او لیلة القدر خو لا په کال کې یو ځل راځي، هم چاته میلاو شي چاته میلاو نه شي. او دا هره شپه حدیث ابو داود کې تاسو بار اورېدلی دی، جمعې په ورځ غسل وکړي، خوشبوی ولګئ، تیل ولګئ، او بیا مسجد ته را روان شي. وختي ورې د امام د راوتو نه مخکې دی را روان شو. په هر قدم د یو کال د قیام اللیل او دارنګې د روژو ثواب، هر قدم باندې د یو کال د قیام اللیل تهجد او د روژو ثواب. دیو جن بعضې علما وایي که نه کله کله د جمعې په ورځ باندې دا ثواب بعضې لمونځ کوونکو ته د لیلة القدر نه زیات میلاویږي. ولې لیلة القدر ثواب څومره دی؟ 1000 شهر دی که نه، 1000 میاشتې دی، هغې نه سره بره 2 کاله جوړېږي که نه، 2 کالو قیام اللیل. او د جمعې په ورځ باندې چې کله ته وختي راشي او ستا او د مسجد په مابین کې 100 قدمه دي، 100 قدمه خو ته دومره زیات، ستا د مسجد مین کې 100 قدمه لار ده، نو تا ته د حدیث په بنا باندې د 100 کالو د تهجدو او د 100 کالو د روژو ثواب میلاو شو. لیلة القدر نه سیوا شکل شو. دا موږ په زور خراب کړي دي، په زور دا خراب کړي دي چې خطیب راوځي د هغې وروسته به صاحب را روان یو. موږ خفه کېږو به نه، ښه ستاسو د خیر دپاره ویم چې کله خطیب خطبه ختموي جومات به ډکېږي، نو رالې لمونځ دې وکړو خو ثواب نه محرومه شو. ځکه په حدیث کې دا راغلی دا ثواب کم ټیم کې لیکلی کېږي، دا چې کله خطیب او امام نه راوتی نو په دروازه کې ملایک ولاړې هغې دا ثوابونه لیکي، اول دویم دریم څلورم. خو چې کله خطیب راوځي طووا صحفهم، حدیث کې دا خپل کتابونه راورغاړي، هغې به خطبې ته کښېني. دا مونږه دومره سستي کوو چې د جمعې په ورځ باندې دومره عظیم ثواب دا زموږ نه پاتې دی. چېرې وختي سړی راشي پکار دا و چې خطیب راوتی چې غوړ مسجد ډک کړي. یو سړی دی هغه د لرې نه راغی، ضرورت دی ورته مثال په طور ایثار شي، بله خبره ده، لیکن هر ورځ ایثارېدل دا ورې زموږ خپل نقصان دی. هېڅ چا ته پکې نور نقصان نشته دی، نه پکې خطیب ته نقصان شته، نعوذ بالله د الله دین ته پکې نقصان نشته دی، الله ته پکې ضرر نشته دی. موږ خپله ځان له ضرر ورکوو، خپله ځان له نقصان ورکوو. زما ورونو دا اعمال یې د اهتمام وکوي، لږ کار دی لږ او ثواب ډېر میلاوي. انشاءالله تعالی آینده جمعه کې باقي بیان کړو. الله رب العالمین موږ توفیق راکړي چې موږ دا اعمال دا په خپله زندګي